अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नासि वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद ज़ालिक लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। यअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मा अलर रसूल इल्लल बलाग। ला तस्अलू अन अशिया इन तुबद लकुम तसुकुम व इन तस्अलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल कुरआन तुबद लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। सूरह माइदा वम सिपारा आयत नंबर 97। सूरह माइदा वम सिपारा आयत नंबर 97। रुआन अल्लाह ताला स मुहर्रमात बयान कुल नफ़ी द शिर्क फ़िअली उशवा ब्या पे दा खबर बयान कल छि पे हालत दे इहराम की तासु छि कम दिन उसम कवई खकार मकवई आओ दो छि वाल अखकार छि कम दिन पे हालत दे इहराम की पता सुबह मंदी दी पाबंदी दा बन कवई नो सोई जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास। ददी ज़ैना अल्लाह ताला दा खबर जिक्र गई चे शराफत द मुशर्रफ तस्लीमवल दा लाजिमी दी। चे कम सीस्त अल्लाह पाक चे कम देनो शराफत वर्कड़े दे इज्जत वर्कड़े दे नो पकार दादा चे दा शराफत और इज्जत बंदा तस्लीम की ओदा उमनी नो او د कम सीज ल چې الله عزت ورکړی دی او الله جل جلاله هغه محترم ګرځولې دی نو داغي هتک کول او بیزتی کول دام حرام دی. یعنی حاصل د آیت دار چې کوم سيزونو ته الله احترام ورکړی دی داغي احترام کوي او کوم سيزونو ته چې الله احترام نه دی ورکړی نو بس تاسو داغي تعظیم او حرمت مکوئ. اوس بیت الله ته الله تعالی احترام ورکړی دی د دې احترام بکې دارنګ میاشت محترمه دارنګ هدی دارنګ قلائد دې د الله تعالی احترام ورکړی دی نو پتا لازم دی چې د دې سيزونو احترام او عزت وکړي او ته چې کله نظر د غیر الله د بارکې نو دې ته الله احترام نه دی ورکړی نو دې احترام مګوا دا بزان باندې ملازم کوا. نو فرمای جعل الله الكعبة غرسول دے اللہ تعالی بیت اللہ شریف لرا
جعل الله الكعبة گرزول دا اللہ دی کعبی لرا البیت الحرام کور محترم دا الکعبة مبدل منه دی او البیت الحرام موصوف صفت داغی دا پارا بدل لی نو مانا بدا سشی جعل الله گرزول دی اللہ تعالی الکعبة کعبی لرا البیت الحرام کور محترم بیت محترم د سره بارے ګرځولې دي الله تعالی دی خانه کعبه ته ډیر لوی عزت ورکړی دی ډیر لوی عزت ول ورکړی دی په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اول الله پاک دې جوړ کړو ان اول بیت وضع للناس په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اول چې الله تعالی د خلکو د عبادت د پاره جوړ کړو نغم بیت الله خبر باندې پوه شوي یعنی دا د بادشاہ کور دی د دې د وجه نه د دې سره ډیر عزتونه الله تعالی لازم کړی دي تاسو ګورئ کنه د بیت الله شریف خو بیت الله دی داغینه گرد و نواکی چې کم حدود الحرم دی نو غزایم الله تعالی د امن وګرځاو په حرم په حدودو کې یو انسان چاته سنشي ویلې مرغۍ ته سنشي ویلې ونی بوټي ته سنشي ویلې دومره عزتون الله تعالی د دې د وجې نور سيزون تم ورکړي دي د خپل بلار قاتل که په کتاولې دنته د سنشي ویلې نو دومره شان او عزت الله تعالی دی لور کړی دی ولی دا د الله کور دی د بادشاہ کور دی دی ته قصر شاهی وی یعنی د بادشاہ غ قصر او بنگلا الله جل جلاله په مقدس مکه باندې دا د عزتونو د پاره پیدا کړی دی او تاسو ګورئ دغه څومره احترام کیږي څومره عزت وته کیږي خپل مزیدار غلاپی په چلاو کړی دی او خلکو په اسپادب باندې سرخه او چغي وي جړاګانې کوي دعاګانې کوي حالت کې الله دعاګانې قبلې خبره پوه شوي نو الله فرمای جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځول دی الله دی کعبه لره کور محترم کور ګرځول دی قیاما للناس سبب قیام للناس چې دا سبب دی د پاره د قیام د خلکو یعنی معنا چې د رقم وخت پورې بیت الله شریف موجود وي دا عالم بوي او چې کله بیت الله شریف نوي نو باس بیا به الله عالمم ختمي یا د رقم وخت پورې چې خلک بیت الله شریف احترام کوي نو دی الله موجود ساتي او عالم بم موجود وي دنیا بم آبادی او چې کله الله د دنیا د ختمولو اراده وکي نو بس بیا به دا بیت الله لومبه لرکي اول جوړ کړم الله دی او لومبه به ختمي کېم دا بیت الله پوه شوي اول به الله دی پورته کی بیا به نور عالم الله ختمي بخاری شریف کی حدیث ته ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا امام بخاری د دې آیت په تفسیر کې یو حدیث راوړی دی امام بخاری فرمایي حدیث دی وې د قیامت د نږدې به یو تک تور حبشي چې د غټو غټو پاندو والا به زو سوقتين وته ویل شي دي د غټو غټو پاندو والا دی براشي او بیت الله شریف ته بولېږي او بیت الله شریف بروان کی یو خخته به کی او به نړۍ هغې نه بعد به الله قیامت قائمي چې در کم وخت پورې الله تعالی د دې نظام او د دې جهان د ساتلو اراده کوي نو څوک ول خواله نشي راتلی ګینه وګورئ کنه ابراها چې راغ سره د اتیان الله هلاک کو کني کو
اس یو قوم د بیت الله شریف په لړولو کې په دې باندې غالب کېدو کې کامیاب شوي نه دي. خو چې کله قیامت نږدې شي، قیامت چې نږدې شي نو الله تعالی به بیا دې ته اسباب برابر کی، ځکه هغه نظام به دې ته جوړي. نو وجود د بیت الله چې کوم دی نو دا څه شی دی؟ وجود د دې عالم دی. چې بیت الله شریف وي او محفوظ وي، دا عالم به محفوظ وي او عالم به وي، او په کوم رس چې بیت الله ختم شي دا خلک به هم ختمیږي. تاسو به خبره باندې ورسېدئ. نو الله تعالی وفرمایل دا بیت الله مې ګرځولی دی څه؟ قیاما للناس. قیاما للناس دا قیام دی دپاره د خلکو د چې در څو پورې بیت الله شریف وي انو دا ارڅه به وي، او چې بیت الله ختم کی انو بس ارڅه به سر ختم شي. خبره باندې ورسېدئ. یو سوال دی، سوال دا دی چې بل ځای خو آیت کې الله جل جلاله د قیام د خلکو نسبت چې کوم دی نو مال ته کړی دی. بل ځای کې آیت راغلی دی که نه؟ کوم ځای دی؟ سورة نساء سلورم سپارہ. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. سورہ نساء کې الله جل جلاله فرمایي چې ستاسو کشران بے وقوفان دي، تاسو ته مال لاما والا کوي. کم مال؟ التي جعل الله لكم قياما، چې الله تعالی ستاسو د قیام د پاره، ستاسو د قائمېدو د پاره یو سبب ګرځولی دی. نو سوال داری چې سورہ نساء کې خو الله وفرمایل چې د انسانی معاشري د قیام د پاره شي زینا څه شی دی؟ مال دی. او دلته کې وفرمایل چې د دې عالم د قیام د پاره چې کوم دی نو هغه څه شی دی؟ هغه بیت الله دی. نو یو بل سره تضاد د آیاتونو راغی، تعارض د آیاتونو راغی. یو آیت دا خبره ذکر گئی چې در انسان سره مالی نه دا قیام د سره دا سبب د قیام دی، او بل ځای کې رالل چې نه انسان سره چې سي بیت الله موجود وي نو خلق به قایم وي. نو د هغې جواب دا دی چې د دنیوي او د انفرادي زندګۍ دپاره الله جل جلاله د اسبابو په ذریعه کې چې کوم سبب ګرځولی دی نو هغه څه شی دی؟ هغه مال دی. د دنیا ژوند بغیر د مال نه تیریږي. که یو سړی د مال نفي کوي نو دی به کمه کلی. دا د اسبابو نه دی، او اسباب خامخا دا دنیا دارالاسباب دی. خبره باندې پوه شوئ؟ نو ما وی د انفرادي او دارنګې د دنیوي زندګۍ دارومدار دا په مال باندې دی، دا په مال باندې دی. او دارنګې د اجتماعي، دینی، سیاسی، قومي چې کومه زندگی د دې اعتبار دا په څه باندې دی؟ دا په بیت الله باندې دی. لکه مثال دله درکم، بیت الله به وي خو چې یو سړي سره پیسې نشته دی انفرادي طور، نو د ژوند لنډ تنګ دی که نه دی؟ ژوند یې لنډ تنګ دی که نه دی؟ لازمه خبره ده. زما وروڼو ګوره د دې آیتونو دا مقصد نه دی چې کوم ځای کې مونږ وایو چې دنیا نه به تاسو بې رغبتي کوئ نو دنیا به ګټې نه د دنیا د ګټلو حکم خو الله کړی دی. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو کس راغی او خیر غوښتو، نبی علیه السلام ورته دا خو ګوره خوند نه کوي، ته خو ځواني، تا سرکور کې څه دي؟ ویجې ما سره خو یو شړی ده او یو پیالی ده. ویله راړه. چې راړه نبی علیه الصلاة والسلام یې مانې څوک اخلي؟ چاوی چیزې په درهم علم. وی من یزید د ده نه سیوای څوک علي؟ چاوی چیزې په 2 درهم علم. راړه وی ای په وله دواړه خرڅ کړو. دغه ځای نه بولیم ثابته شوه. دا سبزي منډی فروټ منډی کې چې کومه بولي کېږي د حدیث نه دا ثابته شوه.
نبی علیہ السلام هغه خرڅ کړو، یو درهم یې ول ورکړ لاړ شه، په دې باندې کور ته سوړه وړوله او یو ول ورکړ لاړ شه بازار کې تبر واخله مال یې راړه. چې تبر یې راړو نبی علیہ السلام ول په خپل مبارک لاسو باندې په هغې کې لرګی واچو، ورته دا واخله او پړی واله چې در یو هفتې پورې دې ونه وینم، ځنګل د ځه او لرګي ماتوه او راړه بازار کې خرڅوه، هفته بعد به مال راځي. چې راغی نو بیا فرمایل نبی علیہ السلام دا وی جی الله پاک را ښکلی کار روان که اوس خو زه ډېر خوشحاله یم. نو وګوره نبی علیہ السلام د دنیا د ګټلو یو لار یو خپل طالب ته او خپل صحابي ته ښیي که نه ښیي. نو نفس حلاله دنیا ګټل دا خو عبادت دی. ګوره د دنیا د ګټې نه که څوک انکار کوي دا به کمګلتیا کوي. دا چې آیاتونو کې نه پې راغلی ده دا محبت د دنیا نه راغلی ده. نو دا دلته کې چې وایي که نه چې د انساني انفرادي ژوند د تیرولو دپاره ذریعه هغه مال دی. نو ما ووایي چې یو سړي سره پیسې نی او بیل پې راشي نو په ده باندې مزد لګي. شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله کې لیکي چې په انسان باندې د معاش د باو پروتي د هغې د وجې نه په ده باندې د ده په عبادات او په عقایدو په هر څه باندې اثر غورځېږي. یو سړي باندې قرض دی، نبی علیہ السلام د صحابي فرمایي تاسو چې د دې قرض نه ډېر زیاته پناه غواړئ. نبی علیہ السلام دې بنده چې قرضدار شي دروغجن شي او بېوادي شي چې د باندې قرض دی دی به دروغ وایي که نه به وایي، دین ته نقصان شو که نه شو، بېواده والې به کوي که نه به کوي، دین ته نقصان شو که نه شو. نو ګورې د مال نه انکار کول دا کمکلتیا ده. او انفرادي طور د انسان ژوند دا خود په مال باندې موقوف دی. اجتماعي د دې عالم آبادي دا موقوف ده په څه باندې؟ په بیت الله باندې. اوس پې پوه شوئ؟ نو هغې سره به انفرادیت ولګوئ، دې سره به اجتماعیت. بس دا آیت الشخه والشهر الحرام او الله ګرځولې د میاشت محترمه. نو دا ابتدا کې بیا وروستو منسوخ شوي دي. دغه څلور میاشتې چې کوم دین دا چې کوم دی دا والشهر الحرام ته به سوال وکړي جي شهر وي، شهر خو مفرد دی، زوام دا اسم جنس دی او د دې اطلاق په قلیل او کثیر دواړو باندې کیږي. نو معنی څه شوه؟ یعنی هغه میاشتې محترمې چې څلور دي، ذیقعده او ذیالحجه او محرم او رجب. ذیقعده دا خالی میاشت د ښځې وی، ذیالحجه د لوی اختر میاشت او محرم د حسن حسین میاشت د ښځې وی او رجب د ازبرګه میاشت ورته وی. دا څلور میاشتې محترمې وي. والهدي هدیه هغه څاروي ته ویل کېږي چې حرم ته لیږلی شي او هلته قرباني کولی شي، هلته قرباني کولی شي، هغې ته هدیه وایي. الله وایي د بیت الله دومره تعظیم دی چې دې څاروي له یې عزت ورکړی دی، ده له یې عزت ورکړ. والقلاعد، قلاعد جمع د قلادې ده او دا ویل کېږي امبیل ته. دا څه ته وایي؟ امبیل ته وایي. او دلته ترېنه مراد څه دي؟ ذل قلاعد، هغه مېرمنې د قلادې، یعنی هغه قربانی د حرم چې لیږلی شي او په غاړه کې ورته امبیل خلک ځونډوي. نو دا به یو علامه وه د دې لپاره چې ګوره دا د حرم شریف قرباني د دې ته څه وایي. ما چا به له په دې مرۍ کې چپله ځونډه کړې وه او چا به ورته چې کوم دی امبیره یې چولې وه، چا به ورته بل څه اچولي و، دربونه به یې یو دغه غړلی وه بیا ورته اچولی و. نو خلکو ته به د لرې نه پته لګېده چې دا د حرم شریف قرباني ده. نو هغې ته به چا څه نه وي، غل ډاکو به ورته هم ګوره څه نه وي. د حرم الله وایي د حرم شریف له ما دومره عزت ورکړی دی چې د دې هغه قرباني او د دې هغه امبیل هم چې کوم دی نو با عزت او محفوظ دی. نو تاسو هم د دې تعظیم کوئ. ښه پوه شوئ؟ دا مقصد دقه دی. ذالک دا بیان لتعلموا د پاره د دې چې تاسو پوه شئ یقینو کوي ان الله بېشک الله تعالی یعلم عالم دی پوهېږي ما په هغه څه باندې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما په هغه څه باندې فی الارض چې په ځمکو کې دي وان الله بېشک الله تعالی بكل شيء علیم پر څیز باندې پوه ذات دی. اعلموا پوه شئ ان الله بېشک الله تعالی شدید العقاب، دا تخویف اخروی دی. د غیر الله نظر مکوئ، ګورئ د غیر الله دپاره تحریمات مکوئ، ګورئ الله په هر څه باندې پوهېږي. اعلموا پوه شئ ان الله بېشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. وان الله او بېشک الله غفور الرحیم بخونکی او رحم کوونکی ذات دی. ما علی الرسول، اوس الله پیغمبر علیه السلام ته وایي
محبوبه تا خلکو ته مسله بیان کړه نو بس پتا باندې دغه مسله بیانولو نو پتا خدا نشته ته خلکو بس ډنډر علی وته شا وسې ومني بیا ومني ته چا باندې جبر نشي کولی بچا باندې زور نشي کولی د پیغمبر کار سره خلکو ته بیانول الله فرمای وما ارسلنا من المرسلین الا مبشرین ومنذرین ما نه دي لګلي پیغمبران مگر سره بار ملي ګلو چې خلق با غیر ورګي د جنتونو او خلق به يرید اخرت د تخویفاتونه خبر باندې پوه شوي نو د پیغمبر او په دې زمانه کې د وارث ته پیغمبر چې کوم ورثه الانبیاء ودوي علما دا غي ذمہ داری د غره چې خلکو ته به دا خبره خي چې دا ګناه دی او دا سم دی دا حلال دی او دا حرام دی نور خدای چا پس لرګې نشي راغسې چې خامخا به پیمني نو فرمای ما علی الرسول نشتره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې الا البلاغ مگر تبلیغ دی رسول دی والله يعلم الله پویږي ما با سبانی تبدون چې ښکارا کوي تاسو وما با سبانی تکتمون چې تاسو پټوي پیغمبر څوک مجبور کول نشي جبر په نشي کوله بس د الله د پیغمبر کار سره تاسو بیان کول زما محترم د الله پیغمبر موږ ته صبر خو دي ار سیرا د بیان کړی دي ارسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ د ژوند په هر شعبه کې بیان کړی دی هر شعبه کې خوراک بسنګ کې سکاک بسنګ کې چې بیمار شي نو لومبه بس چل کې د بیمار ته پوسره جوړ شین څنګه کلمه بوته وای څه خبرې بوته کې ورونو د نبی علیہ السلام دا ژوند مطالعه کول وردا ډیر لازمی دی ښا تاسو سیرت د نبی علیہ السلام ضرور وګورئ ټول خدمت کې مدارز دی چې یو سیرت ځان لواله دا وګورئ چې موږ د پته ولګي چې د الله د پیغمبر ژوند څنګه سنت حبیب یو کتاب خرسیږي ډیر ښکلی کتاب دی سیرت مصطفی د مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه ډیر ښکلی 3 جلد کې مزیدار کتاب دی داسې د شبل نعمانی سے یو ښکلی کتاب په سیرت باندې ملاویږي سیرت ضرور وګورئ چې بنده ته دا پته ولګي ستاسو خیالي موږ چې چاله تاسو ته ورشو سو ته وایو چاله تلوي لړکمړ دغه لا ډاکټر دی پیښور کې یو ډاکټر دی ډیر لوی دی او سیده ته ویلو او ریجونه خوري ګوري مړ بدی کی او غټک وخو تعالی ظاهر دی دا مریضو مریانی چې خدای پاک دا مال تاسو له راغلی دی او کدا ام بی بی اس ته دا سوره غلط کار دی موږ چې کو د الله پیغمبر چې بچاله تاسو له لاړو نو پرې تندی به ولدا سلاس کې خود ماشاءالله تو خوشوي دا رنگ دی خسته شوی دی او اوس خو ماشاءالله حرکت کې موږ سره خډیر فکرو چې ته به بیماری اوس خوخي وګوره هغه مریض بنیم نیم خشو ګوره غم زپلې نی تاسو یاد لرئ دا خبره چې په یو سړي باندې حادثه رااله غم پې راغی مرض پې راغی او دله دا ښکلې تسلي ورکړه دنه نیم غم او نیم مرض تا په شا کو د الله پیغمبر به ورته داسې وي نو تم چې مریض له ورشي نو لاړ شي سنت داري چې بنده ول پرې تندي لاس کېدي که چېرې کې خودی شي او بنده ورته ښکلې کلمات ووایي ماشاءالله اوس خو دې رنګ ښه دی ما سره خو ډېر فکر چې خبره مې واره چې بیمار دی نه هغه شان خو نه چې څنګه خلکو وي ته خو ډېر ښه شوی هغه بس ډېر زیات مطمئن شي ګوره د الله پیغمبر موږ ته مرض سوره ښکلې چلو خو د بیمار پورسای خدارنګې د مړي خاندان له چې ته ورشې انسو ته ووایه بس رورې د الله فیصلې دي نو زما ستا په ځان باندې څه اختیار شته که الله ما ته غواړي موږ پاتې کېدی شو داسې ښکلې ښکلې خبرې ورته وکړه چې هغه مطمئن شي او په دې خبره باندې راضي شي چې د الله دا فیصله زما په حق کې ښکلې ده نو موږ چې ولې ورشو موږ ته څه وایو ښه دې ناجوړه وایي دې تاسو پېښور ته بوتلی وې که نه دا مرض به بیا داسې نو خو تاسو هم غفلت کړی دی که نه تاسو غفلت کړی دی او پلانکی ستنې چې ول تاسو والې ما تا ټایم پته م وایي دا ښې نه دي ګوره موږ ورته ځان نو موږ ورته دا ښیو چې خدای مړه او ما دله بچ کو خو تا ما ته ونه وي د دې خدا مقصد دی که نه چې تا هغه ته دا خبرې کوي خدا دې مقصد دی چې خدای دله مړه او ما دله بچ کو خو تا ما ته ونه وي ما دله پېښور کې بچ کو اسلام آباد کې به دله بچ کو اوس دا څومره غلطه خبره ده
هغه غریب اسیم درمند دی، پلار یې مړ دی، مور یې مړه ده، او تی نور په حسرت کې چې په خفګان کې چې ګینې دا ستاسو د لاسه شو. نه، دا غلطه خبره ده. نبی علیہ السلام به د غمزده خاندان سر چې راغی نو دعا به ورته وکړه او دا به ورته ووي چې انا لله و انا الیه راجعون، مونږ ټول د الله دپاره یو، دک الله ته به بیا واپس کیږو. او زمونږ په ځان باندې هم ګورئ دغه نشته دی، باور نشته دی چې مونږ به بچ یو که نه، ګنټه ده زمونږ که دوري که ورځ ده که نیمه ده. داسې ښکلې خبرې تسلی خبرې. او بس ګوره تاسو وګورئ دنیا نه د الله پیغمبر لاړو نو صحابه لاړل نو دا خو ژوند دی، یو لړۍ ده روانه ده، په نمبر بزو. نو هغوی ته داسې ښکلې تسلي ورکول او د بل چا دروند غم ودخول. پلانکي ته وګوره په ځوانۍ کې لاړو، تاسو دا خو ماشاءالله کاکا خو بیا هم الله وله ژوند ورکو، تاسو ولیدو ستاسو خوشحاله نه هغه باندې هغه هم سپک شي. پوهېږئ؟ نو زما محترمو دا د نبی علیہ السلام ژوند کتل او هغه خلکو ته ویل او په هغې باندې چلیدل، دې کې ډېر برکتونه پراته دي، ډېر خیر پکې پروت دی. پوهېږئ؟ نو ګورې څه ناسه درجه کې چې موږ سیرت کتلی د نبی علیہ السلام او په هغې باندې ځو. یا د علماو نه تپوس کوو چې نبی علیہ السلام د بیمار تپوس څنګه کړو، او جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام د غمزده خاندان سره څنګه طریقې سره میلاو شو. پوهېږئ که نه؟ څنګه خبرې به یې کولې، په هر پهلو باندې د الله د پیغمبر ژوند مخې ته پروت دی. خو چې اوس څوک یې خو کي که نه، او موږ خپل طریقې جوړې کړې دي. الله فرمایي والله یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب. الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي، پیغمبر علیہ السلام دوی ته ووایا چې ګوره خبیث او طیب دواړه نه برابرېږي. خبیث پلیت ته وایي، طیب پاک ته وایي، دا دواړه نه برابرېږي. انو د دې ترجمې بله علماو کړي دي. نو زه به یو دوه درې وکړم، نو ځان سره ولیکئ. ښه تفسیر زاد المسیر دا یو تفسیر دی. دی وی د خبیث نه مراد ګناهګار دی او د طیب نه مراد نیک سړی دی. الله وی نه دی برابر ګناهګار او نیک. دا ترجمه کړې ده تفسیر زاد المسیر. حسن بصری رحمت الله علیه دا ځان له د علم یو دریاب دی. خدا ترجمه چې چا په حواله کوي نه هغه ته ترجمان القرآن وی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ. نو حسن بصری د عبدالله ابن عباس عنہ په روایت باندې پیش کوي، وی د خبیث نه مراد حرام او د طیب نه مراد حلال. الله وی نه دی برابر حرام او حلال. حرام به ډیری خو به برکت به، حلال به لګي خو برکت به پکې. ابل مې په دې تفصیل کړی. سدی او عالم دی، مفسر د قرآن دیر شوی دی. سدی صاحب وی د خبیث نه مراد کافر دی او د طیب نه مراد مؤمن دی. نه دی برابر مؤمن او کافر، نه دی برابر مؤمن او کافر. او د صورت د مضمون سره چې معنا کې یو ترجمه به استاد محترم کوله. الخبیث نه مراد نظر د غیر الله دی او د طیب نه مراد نظر د الله دی. نه برابر هغه نظر چې د غیر الله په نوم باندې وشي د هغه نظر سره چې کوم د الله په نوم باندې وشي. د ښکلې معنا ده. داسې ګڼې معنی پکې علماو د تضاد کړي دي، خو ما دا څلور معناګانې تاسو ته وکړئ، دا به یاد لرئ. نو الله فرمایي قل اوائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا یستوی ندی برابر الخبیث حرام پلیت نظر د غیر الله کافر والطیب او دارنگ حلال مومن نظر الله ولو اعجبک اگر گہیران کئی تالرا تعجب کی غرزی تالرا کثرت الخبیث ډیر والد خبیث مال خبیث او پلیت مال ظاهرا ډیری پوهیږي کنه. الله تعالی فرمای مدار د محبوبیت او د قبولیت دا په کثرت باندې نه دی، دا په کثرت باندې نه دی. او تاسو ګورئ کنه چې کوم شی بدعت وي
د غیر الله د پاره نغې کې داسې ظاهرا شیطان لږه مزه پیدا کړي بنده له خوند ورګي تاسو ګورئ نه کله کله دا شیطان یو بدعت والا عمل دومره خستګي او دومره ښکلی رنګ ولا ورګي چې بنده وایي چې بس که عمل دی نومدار الله وی ولو اعجبک اگر که راکاږي تا لره ځان ته حیرانه کوي تا لره خوشحاله کوي تا لره خو ګوره ته بوله خواله نه ځي تاسو ګورئ که نه که نن زمونږ په معاشره کې چاته سنت طریقه بیانې که نه بوج کېږي پې یاره جی ښه خبره ده خو دا خلک به بیا څه وایي زر درته دا ووایي او دا بدعت نه دی ګنده سیز سری چې د ځان نه خلکو جوړ کړی دی چې د الله د پیغمبر د دین خلاف جوړ شوی دی هغه خلک سور او د سور کی او جی بالکل او ګور هغې له یو لار هم د ثواب ګرځولي شیطان ورته سوره ښایسته کړی نو ځکه الله وایي ولو اعجبک اگر که تعجب کې غورځوي تا لره دا بدرنګ سیز نه رونو زما خویندو او رونو ټولو ته وایم موږ به سنت راټینګو ښه په خپلو خادو کې او په خپلو کورونو کې او په خپلو ودونو کې او په خپلو غمونو کې سنت طریقه به بس راټینګو چې د الله ښکلي پیغمبر کومه طریقه پرېښودې ده صحابو موږ ته پیش کړې ده امهات المؤمنین پیش کړې ده حقه به زموږ د ژوند طریقې حقه به موږ له خو الله داسې پیغمبر را کړی دی چې د ژوند په هر موړ باندې موږ ته بیان کړی دی هر موړ باندې تاسو ګورئ که نه د انسان دوه قسمه ژوند دی یو ته وایي خلوت او یو ته وایي جلوت جلوت دی ته وایي لاره کوڅه اجره جومات کې چې کوم ژوند تیروي سړی ښکاره او خلوت دی ته وایي چې په کور دننه کومه زندګي تیروي ګوره د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ژوند الله ته دومره خوښ امت دی پیش کو چې د جلوت د زندګۍ لپاره خو ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحه حضرت زبیر او دارنګې چې کوم دی نو بل رضی الله تعالی عنهم الله د هغوی نه د رضا شي نو دغه صحابه را پیش کړل نو هر صحابي وایي ابو هریره صاحب وایي ما نبي علیه السلام ولید داسې ګول عبدالله ابن عمر صاحب وایي ما نبي علیه السلام ولید داسې ګول عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي ما نبي علیه السلام داسې ګول سوره ښکلی ژوند یې پیش کو اوس د نبي علیه السلام د تنبو دننه چې کوم ژوند دی نو د هغې دپاره الله تعالی امهات المؤمنین بیبیانې راولېږلي او د دې وجې نبي علیه السلام ته الله د ډېرو بیبیانو اجازت ورکړو چې دا ټول ژوند نامنتقل شي نو موږ وایو د نبي علیه السلام حضرت عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها کور ته راغې داسې ووایي ام سلمه وایي نبي علیه السلام یو شپه ودو داسې ووایي میمونه رضی الله عنها فرمایي نبي علیه السلام لامبل نو داسې وکړل ګوره د نبي علیه السلام د وصلخانې هغه زندګي موږ ته رامنتقل کړه چې ګوره که تاسو لامبئ داسې به کوئ داسې به کوئ داسې به کوئ څومره ښکلی ژوند یې بیان کړو نو ګورئ زمونږ چې هره طریقه د سنتي بس او تاسو بیا د سنت خوند او مزې ته ګورئ ښه نو داسې چې بیا عوامه که نه نو ګوره د دې غرض زما دا نه چې ګن زه د سنتو باندې 100% پابند یم او تاسو ته یې وایم دا بیا تذکره د دې دپاره کوم چې الله ما کې م راولي تاسو کې م راولي الله دې موږ ټول په سنتو باندې روان کي فذکر ان نفعت الذکرى الله وایي مذاکره کوه مذاکره وایي یو بل ته یادول مذاکرې معنام دا باب د مفاعلې دی یو بل ته یاد دهاني ورکول نو چې زه خبره کوم نو زه تاسو ته یادوم او ستاسو د خبرې د وجې ما ته یادېږي نو انشاءالله سنت بله به ځو سنت بله به ځو ورونو خویندو تاسو خو عزم وکئ که نه کلک عزم وکئ چې یاره موږ کوم واده را روان دی دا به زه د سنت مطابق کوم نو بیا راشئ موږ سره کښېنئ نو موږ ورته وایي چې دا به پکې داسې کوو دا به پکې داسې کوو او نو زه دا نه هم چې ماله به راځئ ستاسو په کلي کې ښکلي علما دي مفتیان دي ای سره به کښېنئ جی موږ واده را روان دی زه هم چې 100% په سنت وشي څنګه به کېږي هغه به د ټول چلونه وښئ واده به داسې کوي نکاح به داسې تړئ ډولی به داسې راړئ ناوې به داسې سړی به داسې ولیمه به داسې دا ټولې خبرې موږ سره په حدیثو په کتابونو کې موجود دي نو د خپل غمونه او خادای دا به په سنتو باندې ښایسته کوو الله وایي ګوره دا بل بدرنګ شی دی ولو اعجبک اگر چې تا بله خوشحالۍ ظاهرا به د حیرانۍ قدرتي کار دی تاسو ګورئ که نه سنت طریقه بنده باندې داسې بوج وي نعوذ بالله دا صرف دغه سمج دپاره وم الله دې نه کي الله دې نه کي چې مونږ په کامل سنت طریقه باندې روان یو او دا بل سیس کې شیطان لمسه کوي نه هغه بنده دې خوښ کړی نو هغې د خلک سوره په مینه باندې خبره باندې پوه شوئ نو د غیرو لارې خو خامخا شیطان ښایسته کړي نه پسې خلک رواني خبره پوه شوئ
بہرحال اللہ فرمائی ولو اعجبک اگر که حیران کی تالرا تعجب کی واچی تالرا کثرت الخبیث ډیر والد پلیت مال فتقوا الله ويریږئ د الله نه یا اول الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم د پاره د دې تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. ورپسې یا ایها الذین آمنوا انو مکو بس کم ها ټیم دور نی بیا بس دغه کافی دی. نو نن زمونږ سبق څه شو؟ ہوم ورک چې وته د کور د پاره سنت طریقې سنت طریقې او د نبی علیہ السلام د ژوند مطالعه. تاسو یو کتاب ځان له په دغه باندې ضرور وګورئ دا نیټونه ته نه ډک دي ډاونلوډ کړئ ځان له په موبایل کې سره ډاونلوډ کړئ سنت حبیب او سیرت مصطفی ځان له دا ډاونلوډ کړئ دا واورئ دا وګورئ چې د ژوند په خوږو باندې پوه شئ د ژوند په خوږو باندې پوه شئ چې سنت کې څومره برکت دی. دا ځان سره سبق والی ترجمه ته بیا وګورئ. جعل الله الكعبة ګرځول دی الله تعالی کعبه را البیت الحرام کور محترم قیاما للناس سبب د پار د قیام د پار د خلقو سبب د قیام د پار د خلقو والشهر الحرام او میاشت محترمی والهدی او دارنګ قربانی د حرم والقلائد ومبلدار ذالک دال تعلمو د پار د تاسو پوشی ان الله بیشک الله یعلمو پویږي ما باسبانی په السماوات چې بسمانونو کې دي و ما باسبانی فی الارض بزمکو کې دي وان الله بیشک الله تعالی بكل شیء علیم پارسیز باندې پوه ذات دی. اعلمو پوشی ان الله بیشک الله تعالی شدید العقاب سغذاب والدی وان الله بیشک الله تعالی غفور الرحیم بحون کے ورحم کو ان کے ذات دے. ما علی الرسول نشترے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماندی الا البلاغ مگر تبلیغ دے. والله یعلم اللہ پوئیگی ما پاسبانی تبدونا چتا سے اخکار کوئی وما پاسبانی تکتمونا چتا سے پٹوئی. قل او آئے پیغمبر علیہ السلام لا یستوی ندی برابر الخبیث حرام والطیب او حلال ولو اعجبک اگر حیران کی تالرا تعجب کے چی تالرا کثرت الخبیث ډیر والے کثرت او ډیر والے د پلیت سیز برباد. فتقوا الله ويریږئ د الله نه یا اول الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم د پاره د دې تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. صدق الله العظیم. د راتلون کې اتوار پر ازمانه به ان شاء الله د میاشتې ختمونه کوو کنه که خیری نو کوم حضرات ته چې سپاری ډیری د ځان له ترتیب برابر کړي نو هغه سبقونه ورسوي بعضی خلکو پرونه ما د میسج کړو چې ختم ورسول دي خو ما خو ویلو چې یکم تیر شي دا ځان سره یاد لري چې یکم تاریخ د انګریزي میاشتو په اعتبار سره تیر شي او ورپسې کوم اتوار ورځ راشي په هغې باندې به ختم کوو نو تاسو ولګئ انو دغه کوي دغه یکم تاریخ له خپل خپل خدمونه ورسوي خپل خپل خدمونه هغې ته برابر کوي ان شاء الله بیا به ختم او دعا کوو که خیر دعا وکړئ چې الله زموږ نه رضا شي الله ته زموږ نه رضا شي الله زموږ دا درس ته قبول کړي الله زموږ دا درس قبول کړي الله ته قبول کړي الله د خپل رضا ذریعه وګرځي الله زما دا وینا او د دې دا اورېدل د خپل قرب ذریعه وګرځي الله ته زموږ نه خوشحاله شي الله ته زموږ نه رضا شي. الله مونږ ټول محتاج یو ته الله الله ستمو بادشاهي الله مونږ سره د خیر او د احسان معامله وکړي الله مونږ سره د فضل او د رحم معامله وکړي الله مونږ ټول د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي الله د ناکاره خلکو د شر نه مو وساتي الله چې ته پې خوشحالېږي ناکار رانه والي الله چې ته پې خوشحالېږي ناکار رانه والي الله مونږ دینداره کی الله زمونږ بچی دینداره کی الله مونږ د خپل استادانو نیکانو صالحانو په نقش و قدم باندې روان کی الله د صحابو چې کوم نقشه د دین مونږ ته پرېښودې د الله مونږ په هغه نقشو باندې روان کی الله مونږ د غیرو د لارو نه بچ کی الله مونږ په سنت باندې روان کی او د بدعتونو نه مو بچ کی الله زمونږ او د دوی د ټولو دنیا آخرت ښایسته کی. الله ډیر بیماران دي الله ما ته ډیرو خلکو د دعاګانو دپاره درخواستونه کړي دي کریم الله د دې درس ته برکت ټولو له د کورو به شفا کړي الله د کورو به وله شفا کړي الله د کورو به یې شفا وګرځي الله
څوک په یو بیماری کې مبتلا دي، څوک په بل دا ډینګي ډېر روتي دي، بل خلک په تبه کې او په بیماری کې مبتلا دي. خدای دې قرآن د برکته په الله ته رحم وکړي او شفا ولا ورکړي. الله زمونږ او د دوی د کور او د بار نقشې په دین باندې راولي. الله ته رانه رضا شي، الله ته رانه رضا شي. دعا وکړئ کومه قافله چې فلسطین ته روانه ده، الله ته په خیر سره ورسوله کړي، الله ته ورسره مددگار شي، الله ته مددگار شي. الله د مسلمانانو مدد وکړي. الله په غزه کې ډېر ظلمونه وشو، دا دویم کال دی، ځینې ښځې بورې شوې الله، ځینې ښځې کونډې شوې الله، ځینې خلک یتیمانان شو. کریم الله هغه ظالمان په الله ګولۍ ورئ، خدای ته تباه و برباد کی. الله یهودیان تباه و برباد کی، الله دغه اسرائیل تباه و برباد کی. الله نور مونږ هغوی ته د هدایت سوال نه کوو. خدای هغه ظالمان دي، ازلي بدبخته دي، خدای هغوی خود تباهی وکړو، مسلمانانو تباهی وکړو. الله مکار دي، خدای د دوی په شا چې کوم قوتونه دي هغوی تباه و برباد کی. الله د اسمان غشي په مسلط کې، خدایا د غزې د دغه معصوم مجاهدینو او الله دا په لکونو ویني چې وبایدي، خدای د دې په برکت سره الله په ټول عالم اسلام کې د اسلام جنډه اوچته کې. خدایا الله د بیت المقدس باندې الله د مسلمانانو جنډه ودرولې کی. الله فتح مبین وته نصیب کی. الله دا کومه قافله چې روانه ده خدای تی حفاظت وکي. ګوره په قافله باندې د عملې کوي، شاپیرانه په ډرونونه غورځي، خدای تی مددگار شي، الله تی مددگار شي، الله تی مددگار شي. الله مسلمانان ټول یو کی، الله د مسلمانانو قلب او دماغ یو کی، الله د مسلمانانو قوت او طاقت یو کی. الله د مسلمان هغه جنډه اوچته کې. خدایا کافر چې چرته دی، که هدایت قسمت کی ایمان ته راولي او غزلی بدبخت دی، مهر د جباریت په لګیدل دی، الله ته غرق او تباہ کی. الله اسرائیل تباہ کی، الله ته تباہ او برباد کی. خدای مسلمانانو سره ډیر ظلم وکړو، الله ډیر ظلم وکړو، پوچې ماشومان زخمیان کړو، وی جوړول. محترمو په ویډیو کې چې بندو کړو لدی دردو کې چې هغه خلکو سره سسو نشو. الله دغه بچو مانی ویني راماتي او چغي وي، یو مور یو پلار خپلو بچو سر د ناستی کپن کړي و د پراتی د خخولې سوګ نشته. الله دې درندگانو خو ډیر ظلم وکړو، خدای ته تباہ کی، الله ته تباہ کی. الله موږ سره خو بل څه نشته، خدا دعا ده خدای ته تباہ او برباد کی. الله دغه یهودو باندې غشي مسلط کی د اسمان. الله تا خو قرآن کې ویلي دي ثم رددنا لكم الكره، که یهودیانو ګوره تاسو ظلم کوئ زه به بیا هغه شانتې کوم. الله ته پې بیا چې کوم دی یو بادشاه مسلط کی او د دوی مخونه روان کی. لیسوء وجوهکم، خدای دغه یهودو شکلونه روان کی. الله ډیر ظلم راغستل، خدای په مخ د ځمکه باندې په موږ هم امتحان دی چې موږ به څه کوو. الله په مسلمانان ټول په اسلام کې چې سوره خلک داخل په غي دا لوی امتحان دی. الله موږ په دې امتحان کې ناکام مکه. الله زمونږ لا غي سره دی، زمونږ سوچ دا غي سره دی، خو خدای کمزوري او الله دعا خو کول شو. الله دعا خو صرف کول شو کنه. الله دې دعا په برکت باندې خدای زمونږ ذمہ داری خلاص کړي. الله مونږ باندې یسنه د قیامت پر ځران ته تاسو کوي چې دا غي ویني ته وی تاسو څه کړی دي. خدای مونږ خو صرف دا دعا کول شو. الله دې دعا د برکت زمونږ ذمہ واری زمونږ اخلاص کی او الله دغه يهود نیست نابود کی، خدای دې نیست نابود کی. الله دا قافله په خیر سره الته رسول کی. الله دې قافله د برکت خدایا په فلسطین کې په غزه کې امن راولي، الله خوشحالي راولي، دغه غریبانو ژوند جوړ کی، آبادی ولا ختم کړي، هسپتالونه ولا ختم کړو، سکولونه ولا ختم کړو. د دین بعد به بیا څنګه ژوند کوي. الله ته ته ژوند تیرولو اسباب مهیا کی. الله ته رضا شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.